السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په موضوع کې به عزتمندو په کړه کې یو افسوسناک او دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده. خدای خبر چې پښتنو باندې څه چل شوی دی، ولې دومره ظلمونه کوي، ولې د خلکو زړونه دردوي چې نن یې په کړه علاقه کې یو خستا ښکلی هلک چې په یارانه نه کولو باندې ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. ده ورته ویل چې ما سره ګپ لګوه، ما سره دوستي کوه، خو ده ورته وویل چې زه چا سره ګپ نه لګوم، ته زما همزولی نه یې، ما ته د کوره هم وایي چې غټو سره ګپ مه لګوه. دا ظالم قاتل څوک و چې دومره غټ ظلم یې وکړو او پسې باندې قتل کړی و. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. خو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي مهرباني وکړئ، زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ټلی نشان ووایي چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو الله تعالی دې پښتنو باندې خپل فضل او کرم وکړي. ښایسته ښکلي ځوانان ترې روان دي. پښتانو کې ډیر بد خلک او ډیر بیکاره خلک راوتی دي. الله تعالی دې د ټول ظالمان قاتلان د مخ د ځمکې نه پناه کړي. دوستانو دا هلک سټوډنټ و چې سکول سبق یې وایو او د ده یو بل ملګری و چې ده نه اونه کې لږ غټ و، عمر کې ته هم مشر و. ده ته یې ویل چې ما سره یارانه کوه، یعنې دوستانه راسه کوه، خو ده ورته ویل چې ته غټ یې، تا سره زه ګپ نشم لګولی، ما باندې د کور طرف نه هم پابندي ده چې غړو سره ګپ مه لګوه. هر وخت به ورته دا ویل چې ما سره به ګپ لګې، ده به نه منله. اخر چې د تمانچه راغستې ده او دا هلک یې ډېر بې دردۍ سره په تمانچه باندې ویشتی دی او هم په هغه ځای باندې د فانې دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. ها قاتل د هغه ځای نه تښتېدلی دی، پولیس والا تفتیش شروع کړی دی. مور او پلار یې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې موږ ته دې قاتل زر تر زره ګرفتار کړی شي. عزتمندو الله تعالی دې ټول مسلمانان د داسې افت او مصیبتونو نه وساتي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا قاتلانو ظالمانو نه دي د ملک صفا کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړی شي، ځکه چې دا یوه واقعه نه ده، بار دا واقع مخې ته رانما کیږي چې دې کال دې ډیره زیاته زورونه ورکړی شي او دا د معاشرې نه مکمل صفا کړی شي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نور نوو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه ټلی نشان ووهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.